70 کسان په احد کې شهیدان شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان شو، او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د حمزه رضی الله عنه اینا راایستل شوی وه، د الله په لار کې هغه د هغې قرباني ورکړې وه. او دغه رنګې 4 خلفا دي، په هغې کې 3 شهیدان شوي دي، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. صرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل مرګ وفات شوی دی. د دې نه پته لګي چې زمونږ په دین کې شهادت څه ناشنا خبره نه ده، بلکې په هر وخت کې چې ته ګورې نهایت اس کې حسین ہے، ابتدا اسماعیل. یعنی څنګه چې د حرم داستان ته ګورې نو ډېر ناشنا دی، غریب و ساده و رنگین ہے داستان حرم، نهایت اس کے حسین ہے، ابتدا اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام هم قربانی ورکړې وه، او هغې کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیم قربانی ورکړې وه چې هغه امام حسین دی. نو یو طرف ته سټارټ د قربانۍ اخیستی شوی د اسماعیل نه، چې هغه موږ په لوی اختر کې د هغې یاد مناوو د قربانۍ په صورت کې، او د هغې انتها چې شوی وه هغه په امام حسین باندې شوی وه. دا یو څو سبقونه موږ ته راکوي چې ته به جهاد ته تیار یې. او حدیثو کې موږ ته ویلو چې ته کله وال خورې د دې وجې نه به خورې چې ته د جهاد نه مخ واړې. د دې وجې نه ویلو چې کومو خلقو ما ترک قوم جهاد، کم قوم چې جهاد پرېښودو نو الا عمهم الله بعذاب، د خدای عذاب به بیا راځي. نو دا د آسان ورځ موږ ته د جهاد ترغیب راکوي، او زمونږ د وړوکي نه تر لویه پورې او د فوجي نه د نان فوجي پورې په ذهن کې دا خبره کې نه چې جهاد به نه پرېږدي، ځکه که جهاد دې پرېښود نو د الله عذاب به بیا عامیږي. بل طرف ته وایي انما بعثت بالسیف، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د تورې سره رالیږلی شویم. نو د کم قوم چې توره تیاری، یعنې د هغه هر وخت ایټم بم او میزایل ټیکنالوژي ډیولپي، نو هغه به د رسول الله په سنتو صحیح رواني. ځکه حضرت ویلو جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، الله زما رزق او زما روزي په نیزه کې نه په میزایل کې یخې ده. نو چې ستا سره میزایل ټیکنالوژي او ته په شا نه تختې، کم قومونه چې په شا نن سبا تښتېدلي د هغې مثال د اردن دی چې د ایران میزایل هغه واپس کوي، د اسرائیل حفاظت کوي، او کم قومونه چې هغه د سیف او یا د میزایل ټیکنالوژي ډیولپ کوي، هغه شته کېږي لکه ایران او پاکستان. نو انما بعثت بالسیف جعل الله رزقي تحت ظل رمحي. خو چې کم خلق دا کار نه کوي، د الله رسول د هغو اهمیت ښولی. وجعل الصغار على من خالف امري، څوک چې زما دا خبره نه مني او نه میزایل ټیکنالوژي استعمالی، نه سیف ان توره استعمالی، او د جهاد په ځای باندې ډانس او د میوزیک کوي، نو هغې باندې خدای ذلت مسلط کړی. لکه د دوبۍ حکمران، د دوبۍ حکمران خپلې زنانه د ټرمپ د استقبال دپاره راایستلې وې، په خپلو کمسو ورته ګډېدې. د دې نه غټ صغار نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره صحیح ثابته شوه چې کم خلق جهاد ته تیار نه نه به بیا خپلې تورسرې ټرمپ ته ګډوي، او د دې نه غټ ذلت بل نشته. د الله رسول ویلي چې د الله په لار کې وفات چې دی دا دومره خوږ دی چې والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل فی سبیل الله، زما د په هغې ذات قسمي چې زما سا د هغه په لاس کې دی، که چېرې زه د الله په لار کې قتل شم، دا د الله قیمتي رسول وی، ثم احیا بیا ژوندی شم، ثم اقتل بیا قتل شم، ثم احیی بیا ژوندی شم، ثم اقتل او بیا مړ شم او بیا شهید شم، دا زما ډېر زیات خوښ دی. یعنې بار بار شهادت مې خوښ دی. نو د الله د رسول شهادت زندگی د شهادت موت خوښو. او بیا ویلو چې کم خلق د شهادت نه یریږي او غذا نه کوي، نو من ماته څوک چې مړ شو ولم یغزو، په غزا کې شرکت ونه کو، ولم یحدث به نفسه، او په دې دا خبره ځان ته وریاد هم نه کړه، مات علی شعبة من النفاق، د نفاق په یو څانګه باندې مړ شو، حقیقت کې د منافقانو په ګروپ کې روان دی، دی به هسې خوشحالیږي. نو زما ستا دپاره د آسان دا ورځ د عاشورې دا ورځ چې دا به انشاءالله د اتوار په ورځ د اتوار ورځ د عاشورې ورځ ده، ما تا ته شهادت فی سبیل الله د الله په لار کې شهید کېده را یادوي، او ته ته ښیي چې که د عزت زندګي غواړې نو بیا به د شهادت د مرګ نه مخ ناړې. دویم نمبر خبره ده
د عاشورې ورځ یعنی د آسان ورځ چې موږ ته رایادي هغه دا ده چې ستا دا نفس نه دی، ستا نفس دا حقیقي دشمن دی، ستا د دې تزکیه به کې، دا به په کنټرول کې ساتې، ځکه چې کله ته د نفس بنده شوې نو نه ته جهاد کولی شې نه بیا ته الله رضا کولی شې. د امام حسین رضی الله عنه په شهادت چې شوی هغه تا ته ښیي چې دا د مازدیګر د مانځه نه پس شوی او د خپلو ټولو وړو زګو سره شهید شوی او خو بیا هم د مازدیګر مونځ یې نو قضا کړی. نو که ته خپل نفس په کنټرول کې ساتې نو بیا به مونځ نه قضا کې، ځکه چې کله امام حسین ته د کربلا په میدان کې د مانځه د قضا کولو اجازت نشته، هغه مونځ کوي دی نه پس شهید کیږي، نو ستا په عام غم خادی کې، ستا په عام فنکشن کې، ستا په عامه جلسه کې تا ته څنګه اجازت دی چې ته مونځ قضا کې؟ د مازدیګر د مانځه په باره کې و چې د چا د مازدیګر مونځ قضا شو دا داسې دی لکه د چې د دنیا او د دنیا ټوله سرمایه تباه شوه، د کور هم تباه شو، بینک بیلنس هم تباه شو، خو دی پې پوهېږي نه. وایي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه تا ته دا وښول چې د آسان په ورځ زه مازدیګر شهید کېږم خو مونځ نه پرېږدم. د امت اکثریت اوس مونځ نه کوي او تر دې پورې وایي چې په دنیا کې 2 اربه مسلمانان دي، په دې کې 1 ارب او 80 کروڑ مسلمانان د سار په مانځه کې نه وي. په هر کلي کې که ته حساب وکې نو د سار په امامتۍ کې په ټول کلي کې کو فرض که 15,000 کسانی نو 100 کسان یا 200 زیاده ټوټل 1500 کسان به د سار مانځله راغلي، دا 500 کم 15,000 کسان به ودی. دې ته وایي دا د نفس عبادت کوي. نو د خپل نفس ته کنټرول کولو دپاره روژه یو بهترین عمل دی. نو په دې ورځ باندې که ته خپل نفس کنټرول کې نو روژه به نیسې. نو ستا دا نفس تا دشمن دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو عاد نفسک فانها انتسبت لمعاداتی. دا یو قسم له حدیث قدسی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي خو وینا د الله ده. د خپل نفس سره دشمنی وکړه، عاد نفسک، د خپل نفس سره دشمنی وکړه، ځکه ستا دا نفس چې دی دا د الله وایي زما د دشمنۍ دپاره دی. نو د ما د دشمن ته دشمن شه. نو کم خلق چې د نفس سره دشمنی کوي نو هغه سار په 4 بجې راپاڅي چې په 4 نیمې بجې د امامتۍ مونځ ودرېږي چې پای کې شریک شي. خو چې کم خلق د خپل نفس سره دوستی کوي نو هغه سار په 10 بجې پاسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل الفاظ دا دي جاهدوا احواءکم، د خپلو خواهشاتو سره مجاهده وکئ، کما تجاهدون اعداءکم، لکه څنګه چې د خپلو ظاهري دشمنانو سره مجاهده کوئ. څنګه چې دې سره جهاد کوئ دې سره خپل نفس سره جهاد کوئ. نو د نفس سره د جهاد کولو دپاره بهترینه طریقه نفلي روژه نیول دي او بهترینه طریقه نفلي مونځ کول دي. په نفلي مونځونو کې د ټول نه قیمتي مونځ د تهجد مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي افضل الصیام